تر اوسه پورې چې موږ دا سوې کنه ګورې لاول ما تاسو ته وې چې یو دی باینری الیلز یعنی A has another form small a یاري شي شو د شي مې وې کنه او دویم زموږ سره دی ملټیپل الیلز یعنی د یو الیلیک فارم د دوه نه زیات فارمز راځي لکه A به زما سره په A فارم کیو می په A کې ومي او په A کې ومي لکه اوس فرض کړه دې ته ویل شي 1 دې ته وای 2 دې ته وای 3 دې ته وای A دې ته وای B دې ته وای C مختلف ریپرزنټیشن تاسو کولای شي پلس ماینس کې ریپرزنټ کولای شي خدا دوه خبرو ته چې ته په یو ټیم کله وګورې نو دا بیا یو خبره ده یعنی کله یو جین دوه الیل یو کډیر دي خو ته خبره ده سکه د یو جین کې صحیح ده نو دسی کریکټر چې هغه د یو جین د الیلز نه کنټرول کیږي الیلز مې بي 2 اور مور نو دسی کریکټرز تمام وایو مانوجینیک کریکټرز سورته مانوجینیک کریکټرز یعنی all those characters which are controlled from one gene and the gene may have 2 or more alleles آیا کې دې چې سر نه الیل یې نه یو کې دې شي دا ډېر جینز د شي چې دا دوه الیلیک فارم نشته دا غي میوټنټ فارم شته نه خو خبره ده یو جین دا د یو جین لوکس ته دا نه خو کار نو دي کریکټرز ته مسو مانوجینیک دا تر اوسه پورې مسو نه کریکټرز وې دا سړي مانوجینیک په مانوجینیک کې د نبی باینری الیلز او ملټیپل الیلز راځي دا ډول د قسم دی اوس زمون سره په کریکټرز کې د کنټرول په لحاظ سره یو بل ګروپ اف کریکټرز دي چې هغه ته موږ وایو پالیجینیک کریکټرز سورته ګوره مانو and polygenic characters صحیح ده یعنی those characters which are controlled from more than one gene locus and each gene locus may have 2 or more alleles صحیح لکه ما وی دي چې دا وګوره دا ستاسو یو کروموسوم دی او دا بل کروموسوم دی سینې نو په دې ځی باندې ستاسو سره کیپټل A دی او دلته کې دی چې سمال A کنه همولګس پیر نه همیشه خود دقه لکه دا دوانه خو یار یو جین دی کنه دا خبره خو زه بار کوم چې دیس سیم جین خو پولیجینیک کریکټرز بوسته وي هغه کریکټرز چې د هغه شاته مور دین ون جین لوکسی صحیح مور دین ون جین لوکسی د هغه شاته او د هر جین لوکس په بیا د هغه نه اخوا په پای کې الیلز ممکني نو دسی کریکټرز ته موږ وایو پالیجینیک کریکټرز اوس پالیجینیک کریکټرز بسای ریګل کا ډیفرنسز از د کې په دې باندې ډېر زیات کوېسچنې ها those characters which are under the control of more than one gene locus अलग पर द्वाणो मोलागस क्रोमोसोम چې دا کمزره د دوانه یو جین لوکس ته ما تاسو ویلو دا کنه زه په یو دی کنه په هغه کې ډیفرنٹ الیلز کې دي شي and each gene जी نخاري and each gene وستک شو may have its allelic forms
یعنی بیا په هر یو جین کې الیلیک فارم کېدای شي مور دین ون الیلیک پیرز نه کنټرول کیږي نو هغه ته موږ وایو پولیجینیک کریکټرز صحیح ده یعنی دا به داسې یې ستا سره لکه دا یو کروموسوم پیر شو دا سره بل نو دا کریکټر یو جین لوکس دا دی یو دا دی که نه نو دا دویم جین لوکس په دې سیم کروموسوم هم کېدای شي او په بل همولاګس کروموسوم باندې هم دا جین پیر کېدای شي لکه کېدای شي بل دلته خو دا یو ځای دا یو ځای دا یو ځای دا څلور واړه به کار یو شان کوي یا مقصد به کم سے کم یې وي داسې کریکټرز ته موږ څه وایو پولیجینیک کریکټرز ښه اوس په دې کې او په هغې کې به یو میجر فرق وي هر مانوجینیک کریکټر به یا یس یا نو د دې خپل نوم دی کنټراسټینګ کریکټرز څه ته وایي کنټراسټینګ کریکټرز دا د بل نوم دی ښه یا ورته یس نو کریکټرز کنټراسټینګ پیژنې لکه ستاسو نه کنټراسټ ښځې ډېر ښه پیژني اوس خو هلکان هم د ښځو نه څه کم نه دي هلکان هم ډېر ښه پیژني اکثر سپین کمیس یا ودي پرتوګي یا تور کمیس کړه سپین پرتوګي کړه دي شي کنه نو چې داسې اپوزیټ کلرز چې هغه ډېر واضح ښکاري دس از کالډ کنټراسټ نو لکه هلته ستا سره یي ټال او ریډ صحیح سوري ریډ او وایټ دا کنټراسټ دی که نه لکه سور جو نه سور دنګ جو نه دنګ صحیح شنه سترګې جو نه سترګې یا براون سترګې جو نه براون په دې پوینټ پوه شوئ بس زه بل یوه خبره کوم زما لکه دا لږ تور دی که نه دی دا بس وایي تاسو ویلی شئ چې دا تور دی که نه دی نه لکه موږ عام په پښتو کې چې کوم څه ته تور وایو زه لکه زه ستاسو ته سره تپوس وکړي چې لکه رشید سره کوم رشید سره تور چې دی نو که اوس تور کلر چې دی دا ته نشي ویلی چې دا سړی تور دی که نه دی د هغې وجه څه ده لکه تا یاره لکه داسې ډېر تور خو نه دی دا داسې هم ویلی شي لکه اوس که فرض که دی ووایي چې دی بوچاره چې زما نه لږ تور دی په رنګ باندې خو که اوس سمیع الله سر وایي سمیع الله صاحب وایي چې نه زما نه یو خس کې رنګ سپین دی اوس که میاجي وایي چې میاجي بو زما نه یو خس کې تور دی نه دا څه شی شو ته دا خو کنټراسټ نشه که نه دې ته وایي ګریډز دې ته څه وایي خلک اوس ته سجاد تا ته وایي چې زمونږ رشید سر نه ته کوم رشید سر هغه چیت چې دی نه چیت خو نه دی یاره خو دنګ دی یاره څومره دنګ به وي د عرفان هم ربهي نه د هغه نه خو لږ چیت دی انضمام هم ربهي نه د هغه نه مې وخص کوي چیت دی فار ایگزامپل که نه په دې بل کې خو دا نشتی که نه ریډ فلاور جو نه ریډ فلاور ته وایې لکه کم بوټی سور ګل چې دی ته وایې نه داسې ده که نه ته ته یم ورشه په پلانۍ کې هرې کې بوټی ولاړلی سور ګل به یې نیولی ته چې هلته لاړ شې فرض کړه ته ما ته چې سور نشتي سپین شتي یا ما ته ټلیفون وکړې چې یاره بوټی راغله چې سور ګل چې دی هغه زه به ته وایم چې یا یس یا نو زه دا داسې نشم ویلی چې نه سور دی خو داسې ډېر سور نه دی د پلانکي نه کم سور او د پلانکي نه زیات داسې زه ویلی شم بیا نو تا کنټراسټینګ کریکټرز وپېژندو چې په هغې کې دویمه رایې نه بس بلیک نه بلیک ټال یو نه ټال ریډ فلاور جو نه ریډ فلاور نو داسې ته ویې لکه د دې سړي بلډ ګروپ څه دی او نو ته دا یاره چې څومره او دی یاره او از او از اے لکه ته سړي بلډ ګروپ اے دی اے رن نه دی اوس که سړی یاره د بي نه لږ زیات اے دی او د او نه لږ کم اے دی داسې ته ویلی شي ګریډز به پکې نه وي ښه یعنی په مانوجینیک کریکټرز هیو نو ګریډز دیر از نو ګریډینګ په دې کې ګریډینګ نه وي دا صحیح دا کنټراسټ بس یس نو سور دی نه دی اے دی بلډ ګروپ او دی یا نه دی بی دی او دی یا نه دی او دی یا دی یا نه دی خو چې کوم پولیجینیک کریکټرز دي که نه په دې کې ګریډز دي صحیح پکې ګریډز یعنی پولیجینیک کریکټرز چې دي دی هیو grades
د دیو جنا دیته ګریجولی چینجینګ کریکټر الګا ګریجولی مطلب هغه نه دی چې اوس سور دی مازیګر به زیړ شي او ماښام ته به سپین شي او دا ته به ودی شي داسې ګریجولی نه ګریډ وایز مطلب هغه دی ګریډ وایز چینجینګ کریکټر ګریجولی ورته چې وایي که نه هغه ګریډولی ښه ګریډولی یا ګریجولی نو they have grades یا تو څه grade wise changing characters وته ویلې شي grade wise changing یا پدې الګ پاره لکه ته کوټه چې کوټه ختميږي بیا لاندې صحیح کمر کنه دسی کنه لکه کوټه چې ختميږي یعنی هایټ او بیا صحیح ډمپ او اوس دسی پرز کا کوټه یو دسی لاندې پکې او پړوي او بیا پکې بلا پړوي او بیا پکې بڑا یعنی ته سټپ وایز راتلی شي د ته ګریډز وایي یعنی د دې برا او د دې ټاپ او د دې باټم پمنس کې نور ګریډز شته نو کنټینیو دي دی او بل سره دلته ته دا ګریډ دی او دا ګریډ دی بل پمنس کې نشتی او چې پمنس کې بل دې ته بیا سای کنټینیوس نو دې ته موږ بل نوم وایو کنټینیوسلی چینجینګ کریکټرز کنټینیوسلی الکه د کنټینیوسلی دي دا معنا ونه لې چې یاره اوس زیړل او مازیګر بس پین شي د سینه ښه یعنی کنټینیوس ما تاسو ته یو هغه فرق پکې واضح کوخه پولیجینیک کریکټرز وته وي ګریډ وایز چینجینګ کریکټرز وته یا ګریجولی چینجینګ کریکټرز وته وي یا کنټینیولی چینجینګ کریکټرز وته وي صحیح شو یا دې ته ډوز افیکټ کریکټرز یا ډوزینګ کریکټر ډوزینګ کریکټر ډوز پیژنې لکه دوست پیژنې کنه لکه ته په چی کې وا پیاله واچې دا غي خوګواله به یو شانتي خو دوه پکې واچې او درې پکې واچې this is called dose مقدار یعنی به دې کې مقدار دی سونه سپین تور دی دا غي نه زیات تور دی دا غي نه زیات تور دی دا غي نه زیات تور دی this is called dose effect تاسو زما په خیال چې اوس پولیجینیک کریکټرز پیژندلی لکه د دوه درې اگزامپلز نه به وکړو او رنه اگزامپل زموږ سره د هیومن سکن کلر یا لکه د ټول نه آسان پکې د غنم د دانې رنگ دی کرنل کلر اف د ویټ کرنل کلر اف ویټ نو په غنمو کې یو زموږ سره راځي ریډ او دا زموږ سره دی په جین R1 او ور سره دی وایټ غنم یا کلر لیسی ها ازم سره دی په R1 یعنی R په غنم کې څه کاس کوي ریډنس R1 خو زموږ سره بل جین دی په کې ته R2 دام ریډنس کاس کوي او R2 چې دی دیم وایټنس کاس کوي اوس چې څومره پکې ریډان سي واکیږي غنم بسره کیږي چې څومره پکې ریډونه کمیږي او سمالر پکې څومره غنم سپینیږي لکه څه کا ستا سره دا کنډیشن راغی R1 صحیح شو او دا بل جین د سر راغی R2 یو په یو کروموسوم دی بل په بل دی ها نو دا به ورالی ډارک ریډ سوي ډارک ریډ اتکسر غنم نه یا سم نسواری ته جنیز دي منځه دا غنم سر دی دا غنم سپین دي جنو ډوډۍ سره دا سپین ده ها اوس کپدې کې یو جین هم ریسیسیو راغی یاره تا یو شي ته سلور قاشو ګرم ور اچولم سورواله وړل ته چې کله درې کې نه چل بوشي لنډه خبره ده یعنی که ستا سره دا کنډیشن راغی دا R1 راغی او دا سره R1 راغی او اگر چې دا بل چې دی دا ستا سره صحیح دا ورکه R2 نه دی R1 نو د دبا ریډنس د دې برنه کمی او د سیم کې د چې ستا سره دا R1 دی او دا سره R1 ا دا بل چې دی هغه دوانه سره صحیح R2 خو ته د دوانو ته وګوره په دې دوانو کې یو خاصه ریډنس کم شو کنه نو دا به لیس ډارکی سوي لیس ډارک ریډ یعنی سورواله به دا غشتنه لګوټی کم شي خو کته په کې دوه قاشو غرنګ کم کا نو بیا به چلی لکه ته دسی وکي دا R1 R2 یعنی دا یو الیلیک پیر سره دی ښه د سیم کې دی شي چې ستا سره پکې دا یو ډامیننټي او دا سره ریسیسیوي
او په دې بل کې سره یو ډامیننټي او یو د سره خو دو پورا کول دي کنه نو په کې سنشتي او دام کې دې چې دا دوانه ار1 دا ار1 او هغه بل جین چې دی هغه سره صحیح ار2 دې درو وانو ریزلټ به سیمي ته درو وانو ته ګوره خو لکه دوه پکې ریسیسیو پورا کولې نو دا به لایټ ډارک دا به صحیح دا به ریډي خو ډار هارډنس ختم شي دا غنم به هم سری سورنګي وي خو که پرس کا پدې کې درې ریسیسیو شو یعنی دا به ار1 د سره ډامیننټ او دام ریسیسیو وو دام ریسیسیو دی او یا دا کې دیشي چې ستا سره پکې دا یو ار1 دا دوه ریسیسیو وي او پورې د سره دا یو ډامیننټ یو ریسیسیو نو دا به لایټ ریډ وای ډېر لا ګرنګ وای پکې سورواله پکې کمی سي پیو هغه شو رنگ دی پکې نو او کدا ټول دي ار1 ر2 نو دا به بالکل وایټ دا غنم تک سپین وای پین جو تاسو یې دغه پشان وای کنه واښوي به خبره نو پدې کې څو قسمه ګوره یو تک سره یو لګوټه کم سره یو سپین رنگي سره یو سپین 1 2 3 4 5 15 ګریډه پکې راځي الته یا یسی یا نو دلته پکې ګریډونه سورالو او جینه سودی دوا د دوه جینونو الیل سلور دي کمبینیشنز د سورالو 15 دغه شانته هیومن سکن کلر هم ده سره هیومن سکن کلر پدې کې سلور جینز دي سو او د هر یو دوه الیل دي اته الیلز دي پکې یو د بلیک 1 یو د بلیک 2 یو د بلیک 3 یو د بلیک 4 سلور دي نو چې دا سلور وانا الیلز پکې جینز پکې د سره د دوانو الیلو ډامیننټ راغې نو دا د چې تور یمن چې په بڼا کته دغه را جارو کیږي تور والا سودان والا چرتل دلی د سی لګا دا جامې د تنجدي اصل کې د دې بلیکنس جدا کار دی د جدا کار دی د جدا کار دی او د جدا کار دی دا یو ګولډن غونته کلر پیدا کوي ګولډن دا یو براون کلر پیدا کوي نو ګولډن او براون چې مکس کې دا غنه بلیک جوړيږي ډارک براون ته جوړيږي او دا یو د انهانسر دی سیوا کوي خو چې د دې سلور ونو اثر ته ګوري یو بلیک نشته اوس کا پدې کې څومره کیپټل بی کمیږي د سړا بس پینیږي او کپرس کا پدې کې دا ټوټل جینز دارالو B1 نو پیگمنٹیشن B2 نو پیگمنٹیشن ګولډن پکې نشته B3 کم چې ور سره براون کلر دی هغه نشته او کم چې انهانسر دی B4 دام راغی نو په دې سړی کې به د سر نه کلر نه البینیزم this is called albino دا ورځ وتم ښکاری خو سترګې بریخي دا په یختو کې پیګمنټیشن نه ګورې خانه د انسان د سترګ نه دا چې خدای پاک کوم ډیزاین جوړ کړل دا د ټوغو شی نه دی لکه دا د انسان سترګې دي شي کنه د شي ګنده پکې هغه کاکې دي تاسو ته خیال کړئ د شي کنه نو دلته کې چې ورته کم سيزي هغه ته لاول وګورئ بیا چې ورته دلته کم سیز کړئ بیا هغه ته وګورئ د شي کنه ته د ډایرکشن ته غواړې هغه وګورئ چې کم جوړ کړل سره د شي یې ویل د شي اینا د سلاخ کاری ته چې ته دې ته ګوره ته په هغه څه ته په ځان نشي سې کولای په دې هغه ته بل شي سې کولای شي غزان نه نو په دې کې دا چل کړ دی کنه چې په دې کې د کم طرف نم لایټ راځي کنه دا ریفلیکټ کیږي بعد دې جوړ لای چې په دکې دغه ځای نشتی صرف یو ځای دی کنه چې کم د دینه مخکې د انسان نهنګي دی لاندې دا شی نه ده
نو د لایټ چې راځي کنه نو د شي ریفلیکټ کیږي نو دغه یخته د لاندې غاړې ټریپ کوي دې غاړې لکه سترګې ته د ساید نه ریفلیکشن نه کیږي کم چې مخامخ یې قبي اوس چې کله په دې بلیک کې تا پیګمنټیشن ختم کو نو بلیک ابزارب اینڈ وایټ ریفلیکټس نو د دې ځینې چې کوم لایټ راځي نه هغه سترګې ته راځي اوس په پوه شوئ دا پلار به بیا سترګې وغړی ولې نشي کولای کوي ولا خود ستا چې کوم د میلانین پیګمنټیشن دی په هغه کې او د نکریزي په پیګمنټیشن کې there is a lot of difference میلانین پیګمنټیشن خو بل شی دی اکثر د ځان تورې چشمې لګي خانو بیا اینی دا مطلب چې دی اینی خو د سترګې بریخي that is called albino دا خو د بری هغه نه بل ګډه کم شي نه دا تور باڼه تور ګران کار دی ټو مچ سنسټیو جاب بیا گزاره کوي خپره گزاره وکي په دلته خو دا ځای ابزارب کول کوي زمونږ د سپین نه دی کنه سنټنسټي دې کومه کې باقي حالت خلاص شي اوس په دې منس کې څومره ګریډز دي ډېر زیات اوس بیا پکې دا چې نیډ بیس دی چې انهانسر دی پکې دلته یو کنه چې څومره یو سړی نور ته ایکسپوز کیږي نو دومره به میلانین سینتھیسس زیاتی لکه د دو سړو جینوټایپ به یو شانتي یو سړی به توري یو به سپین چې کم نور ته ډېر ګرځي به توري چې کم نور ته کم ګرځي هغه به سپین ځکه چې دا په نیډ باندې اکټیویشن کیږي دغه شانته پکې د هیومن هایټ سره هیومن هایټ د هیومن هایټ شاته 10 pairs of genes دي څومره 10 pairs ها یعنی 20 دي ټوټل الیلیک فارم سوري 20 الګه دنګ چې دا ریسیسیو دی ها ډومیننٹ از ډوارپ از ډومیننٹ نو التزم سره د D1 D2 D2 D3 او دې پسې ځه D10 نو دا به په باندې یو انیمل ویش نه ادمره ډوارپ جینز پکې تاسو ما کړو کنه چې څومره پکې ډوارپ جینز کمیږي دومره به د انهبیټر پیدا کوي اصل کې ډي جین جی او ولې سره نه کیږي خبره کوم مکو او بل طرف ته سره راشه D1 ادي چې بس زبیا D10 نو چې څومره پکې سمال ډي سی وای دومره به سړی دنګي صحیح ده دومره به سړی دنګي یو خبر یاد ساتئ چې there is no difference in the trunk of the man ها trunk پیژنئ دا vertebral column او head چې دی ته trunk وایي دا د هر سړي سره دوستو سره ولې کورسای کینم زموږ د سلور د ټول کلاس به وشن هایټي او کنه باندې چې ته کینم څه کوي وتا there will be very little difference there will be very little difference او هغه little difference د صحیح چې سړی سونه سورب دی او سړی چت په غدای ناشته او سړی په وچه ناشته نو فرق به یې کنه نو سړی په پتونانو کې په بټس کې غوښه ډیره ده فیټس پکې ډیر دي نه لګړو چت ناشتي یعنی په ناشته باندې با سورب سړی دنګي په ناشته ما سورب سړی دنګي ها نو اصل کې د دنګ سړی او د چت سړی فرق په کوم ځای کې په لیمبس کې په لاسو خو کې او د دې شاته یو هورمون دی سوماتوټروپین یا سوماتوټروپیک کوم چې جنریټینګ هورمون دی کنه گروث هورمون وتم وای STH نو عام طور اکثر خلک داغي انجکشن کوي سکی داغي انجکشنز کوي په ارلی ایج کې so the limbs length increases STH سوماتوټروپیک هورمون صحیح ده داخله کوي او دا سره سیوا کیږي هایټ پروتین دی اصل کې ها خدا خبره نه ده this is خانه نه ټایم څونه پاتره